بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سورة النساء کی احکامات ذکر کول بین الراعی والرعیت د بادشاہ و د عوامو د مشرانو و د کشرانو. سورت 3 سیو اول حصہ کی 3 بابونو و اول باب شروع پای کی د ضعفاء و حقونه بیانول د کمزور خلقو. اول حکمو د یتیمانانو سره انصاف وکي، هغه سره زیاته مکوي. دویم حکمو یتیمانانو جنکو سره په نکاح کې انصاف وکي. اوس دې نه دریم حکم دی عام زنانا کاغا اسدا یتیمه او کاغا غیر یتیمه ده، خود کمی زنانه سره چې ستا واده وشو د نکاح په وخت کې مہر مقرر شو نو هغې له د هغې مهرونه ورکړي ښه په خوشحالۍ باندې. دا نه چې په هغې وخت کې مہر مقرر کړي او بیا درنه ښځه په سترګو ونهیلي او بیا ورته وایي چې بس دا به ماته معاف کې او کله هغه معاف هم نه کړي او بس خاوند هغه مهر هغې له نه ورکوي نو دا ګناه کبیره ده. زنانو ته د هغې خپل مهرونه حواله کوي ولې ورکوي. که هغې د ته وبخه چې زه نه اخلم نو بیا ټیک د تاله جایز دی بې خوره، او که هغې درته نه دی بخلی او ته د هغې هغه مهر نه ورکوې نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی خپلې ښځې له مهر نه ورکوي خوري یې ته ظلم زیاتی سره نو دی چې څومره وخت د دې بیبي سره وخت تېر شوی دی نو قیامت کې به دا ټول زنا حسابېږي. ځکه چې دا خو دله الله پاک د دې مهر په وجه جایز کړی وه نو مهر ورکول ښه په خوشحالۍ ضروري دي. بیا ورپسې حکم دی چې قمقلو بېوقوفو ته د هغې مالونه ما واله کوئ. سړی مړ شو واړه بچي دي ناپوهې دي ماشومان دي یا سادهګان دي نو د هغه د مال حفاظت وکړو د یتیمانانو باندې لګوه چې کم شی هغې له ضروري دی هغه وله پرې راوړه خو ټولې پیسې ځکه ورته ما واله کوه چې ضایع بېږي خرابې بېږي او چې کله پوه شوې چې اوس دی خپل مال ساتلی شي بیا ورته واله که ځان به اخلاص کړي. الله وی وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
ورکه زنانو تا صدقاتهن مہرونه د هغې نحلتن په خوشحالۍ سره. یو معنا په دې تندې مه پړسوه چې تا مانه مهر ولې واغست، ښه په خوشحالۍ یې ورکه. دویمه معنا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، ورکه زنانو ته مهرونه د هغې نحلتن چې دا واجب دی پتاسو، یا نحلتن چې دا عطیه ده د الله د طرفنا، یو تحفه ده د الله د طرفنا. اصل کې دا د انسانانی د دې بدن قیمت دی د نفس، د اصل انسان قیمت دا ټول دنیا نشي پوره کولی. دا سوین ځخونه ده چې تا وله پیسې ورکړې و هغه ستا ښځه شوه، خدا یو قسم د دې دا یو عزت شو د هغې او دا ښځه الله دې خاوند له جایز کړې وه، خو دا مهر د هغې دپاره یو عزت شو، دا وله الله یو عزت ورکړه، عطیه شو د الله د طرف نه. نو ته وله ولې هغه عزت خرابې ورکه د هغې مهر. دا یو معنا د خاوندانو ته خطاب شو چې زنانو له د هغې مهرونه ورکوي. ډېرو خلکو هغې مهرونه مقرر کړي دي، کورونه یې لیکلي دي، چا پټي د ځمکې لیکلي دي، چا پکې سونی لیکلي دي. اول یې خو ورکوي نه، او بیا خصوصا په کم وخت کې چې اختلاف راشي، طلاقو ته مسله لاړه شي، نو بیا دې بالکل دا مهر نه ورکوي. کور به ولا لیکلی، اول کې ولا ولیکي 5 مرلې او 10 مرلې، چې طلاق وخت راغی نو بیا ولا نه ورکوي. پټې به لیکلی بیا نه ورکوي. دا حرام دی او ناروا دی. الله او عجیبه خلق دی، وایي ښځه کول چې دی نو وایي سنت دی او پرېښودل فرض دي. دا دومره لوی دروغ. ښځه کول، واده کول سنت دی او پرېښودل په تمامو جایزو اشیاو کې الله ته ناخوښ شی دی. دا چا ویلي دي چې ښځه کول سنت دی او پرېښودل فرض دی؟ پرېښودل مکروه دي، د الله بدې شي، ابغض الاشیاء دي. او کته ځان سره ساتي او کته پرېږدي، خو مهر به د هغې په خوشحالۍ ورکوي. دا نه چې پرېږدي او مهر بیا نه ورکوي او په هغې باندې بیا لوی مقدمي. نو یو خو دا معنی ده چې خاوندانو ته وایي چې مهر ورکوئ. دویم مطلب د دې آیت دام دی، زنانو له د هغې مهرونه ورکوي په خوشحالۍ. دا د زنانه هغه پلار او ورونه او رشتہ دارانو ته وایي. بعضې خلک لور په پیسو باندې ورکي چاله او ای مهر دومره شو، نو مهر پلار په جیب کې واچي او هغه لور ته وایي بس زه لور دله مې ورکړې ځه. نو چې هغه هلته ووایي زما مهر، نو ستا پلار له خو ما مهر ورکړی دی، ستا ورور له مې مهر ورکړی، هغه مهر ته د پلاران یا ورونه یا بل وارث هغې ووایي. نو الله وایي چې ای د زنانو وارثانو چې ته پلارې رورې رشته دارې، تا د خپل لور خور په نکاح چاله ورکړه او د هغې نه د مهر واغست، نو هغه خوره مه، هغه هغې له ورکړه. چې کوم انسان د خپل لور یا د خپل خور یعنی چې هغې چاله په نکاح ورکړه او پې خرڅ یې کړه، چې دونه پیسې شوې، خلک غواګانې خرڅوي، میږې خرڅوي، دا ښځې خرڅوي، نو د هغې پیسې د انسان له خوړل حرام دي، د هغې پیسې استعمالول حرام دي. لکه یو سړی سود کوي، غلا کوي، یو سړی بل یو عمل کوي او هغې پیسې څنګه حرامې دي، نو دا پیسې مغه شان حرامې دي. او صرف دا نه، د هر اصل انسان خرڅول هغه ناروا دي. دا حلال نه دي چې ته انسان په پیسو خرڅ کړي، د انسان قیمت نشته دی سره. دا وینځي او غلامان چې دي نو هغه خو وینځي دي، هغې جدا حکم دی، خو اصل انسان که وړوکی دی، که لوی دی، که هلک دی، که جینۍ ده، د ده په پیسو خرڅول دا ناجایز دي.
او بعض خلک خلادا کوي چې بس ماشوم وشي نو ادامه پلاني له خیراتی ورکړه ماشوم خیراتی ورکړه الکه دا ولې پیسې وي چاله یو ټوکړه زمکه خیراتی نشي ورکولې یو 10,000 روپۍ چاله خیراتی نشي ورکولې پاغي ډېر نه کیږي او ماشومان خیراتی ورکې ویره داغي نو چې داغي نو دالوی ولا ولګي خدمت دی ولا کوي کنه دوړ کوالی کې ورولېږي وای زبه بس ته ساتاو داستا شو دا بالکل د شریعت نه خلاف دی او دا داغي بچي نه کیږي داستا بچي لري کدا غمو ساتنو بچي ستا دی او داغه بچي ډو دینا میراث داغه نه بنوړي میراث بستانه وړي د پردې مسائل نو داغه خزبم ته پرده کوي ها کپي ولا ورکل نو رضاعي مور به شي بیا ټیک ده خو چې رضاعي مور نه نو پرده به باقاعده کوي دا د شریعت خلاف طریقې دي خلق شروع کړي نو اولیاء ته وایي چې زنانه ولا داغي مہرونه ورکړي دا ته مخوري چې پیسې ته جیب کې واچي او لورته وزا دې سړي له مې ورکړي الله وی وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ورکه زنانو ته مہرونه داغي په خوشالۍ سره فإن طبن لكم عن شيء که خوشال شوی دا زنانه تاسو د پاره د سشینا منه د دې مہر نه نفسن په زړه کې سمانا ان دا زنانه د توبخي چې زیرا تا خو مال مہر را کوو خو بزید نه اخلم ما درک مقرر شو د مقرر اول نه بعد فکلوه هنیئا مریئا پس خوري اغي لرا به تکلیف او موافق د طبیعت سره بیا غا جایز دی څه مطلب مہر مقرر شو د یو زنانی 1,00,000 روپۍ او چې کله تا وعده وکاو کور ته رااله نو تا ول 1,00,000 روپۍ را واغسته او ته چې دا ستا مہر دی او هغه ود ته وی چې زما استاد ټول دنیا شریکه ده بس دا مہر د نزن اخلم دا تمام معاف کړه ستا شو نو بیا دا مہر ته استعمالولې شي او کاغه د ته معاف کړي نه دی نو دا تعالی ناروا دي چې تفری او نه ورکي فکلوه هنیئا مریئا فسری غلر هنیئا بتکلیفا مریئا موافق د طبیعت سره بیا حلال جائز حلال له پاک دی علی رضی الله تعالی عنہ چې دلته الله داغه صرف د خوراک اجازت ورنکه دلته وسره دام وی چې داغه په خوراک کې به تکلیف هم تاته نه او طبیعت سره باندې برابرۍ پیدا بدر کوي نو معنا دار چې بیا دغه مہر تعالی شفا هم ده چې کله داغه په اجازت ته واپس کیږي علی رضی الله تعالی عنہ چې درې اشیاء کې شفا شته یو انسان بیماری او سمې نخوري بیماری نه فکیږي نو داغه د لپاره طریقه دا ده درې اشیاء کې شفا ده قران وایي یو د زنانه مہر چې خاون له خپل خوشالۍ ورګي دا نه چې ته په زور اخلي دي دویم د باران اوبه او دریم غبین و یو انسان بیماری او د خګېدو حال کې نه نو دې داسې کارو کې چې کور والا ته دی وي چې ستا مہر نه مال لګ مہر راکا راته وبخه نو چې هغه ول مہر ورکی نو پاغې دی غبین والی او چې غبینې په واغس نو یک باران لو تدلو خې دی او د باران وبد وسره یو ځای کی لسی او شربت به جوړ شي نو دغه د سکی الله بوله شفا ورکی دې کې بیا شفا ده ولا تو السفهاء اموالکم مور کوي به وقوف اموالکم مالون استاسو دا سلورم حکم ولا تو السفهاء اموالکم دې ته ولک صبر وکړه اوس کنه یار ولا تو السفهاء اموالکم مور کوي به وقوف اموالکم مالون استاسو التي اغجال الله لكم قياما چې ګرځولې دی الله تعالی تاسو د پاره قیامن سبب د ژوند
دا د څلورم حکم. د څلورم حکم مقصد څه دی؟ سړی مړ شو د هغه بچي دي بېوقوفه دي پوره نه پوهېږي، نو هغوی له د هغوی مالونه مه ورکوئ، ځان سره یې وساتئ چې کله د هغه هلکان پوه شي نو بیا هغې ته حواله کوي. څه وایي؟ دا بجلي لاړه؟ دا به دا یو آیت کافي دی، ښه بیا ولته وګورئ. وآتوا النساء ورکوئ زنانو ته صدقاتهن مهرونه د هغې نهلتن په خوشحالۍ، یا نهلتن چې دا عطیه ده د الله د طرف نه. فإن طبن لکم که چرته خوشحاله شوې هغې ستاسو دپاره عن شین د څه شي نه منهو د دې نه نفسن په زړه کې، فکلوه پس خورئ هغې لره هنیئا بې تکلیفه مریئا موافق د طبیعت سره. وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه. دعا وکړئ چې الله پاک دا درس ټولو نه قبول کړي او الله ټولو نه رضا شي. څومره چې بیماران دي الله ټولو بیمارانو له صحت کامله ورکړي، پریشانه د الله له پریشانو نه خلاص کړي، څه مشکلات دي پریشاني الله دې په خپل فضل و کرم ختمې کړي. الله دې زموږ ټولو نه رضا شي او الله دې زموږ ټولو آخره خاتمه ښایسته کړي او الله دې ټولو ته جنت الفردوس نصیب.